هغه وخت به څنګه په مشکات شریف کې یو بله وظیفه ورته یامه او دا د فرض مونځ نه بعد ده، دا هم د خپل ځان معمول جوړ کړی. او دا حدیث مشکات شریف حدیث دی. او دا معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ با په هغه ټیم کې کوم حالتو کوم د خوشحالی حالت به په د باندې، او دا یو خوش قسمت صحابي پیغمبر علیه السلام باندې ډېر ګرانو. معاذ ابن جبل فرمای، مشکات شریف حدیث دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته قسم وخوړ، حضور مبارک راته قسم وخوړ. یعنی امام الانبیاء، حالانکہ حضور مبارک په خبرو کې قسم ته هیڅ ضرورت نو، صادق او مصدوق رشتونه یو رشتونه ګړلې شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم، صادق او مصدوق پیغمبر وچ اگر ته قسم خود څه فرمای، حدیث الفاظ واوري. معاذ ابن جبل فرمای رسول الله راته فرمایل والله زما په الله باندې قسم یا معاذ، اے معاذ انی لاحبک، معاذ زستا سره مینا کړم. سوچ کړه دا بکم وختو د معاذ ابن جبل په غوږونو باندې دا الفاظ اوریدل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته قسم وخوړ والله یا معاذ انی لاحبک، یا معاذ مبارک قسم په الله زستا سره مینا کړم. معاذ ورته فرمای یا رسول الله انی لاحبک، یا رسول الله مبارک زم تا سره مینا کړم، زم تا سره محبت کړم. او بیا څور ته فرمای چې معاذ ابن جبل سره نبی علیہ السلام قسم وخوړ چې زور سره مینا کړم، نو دا یې محبوب شو کنه، د پیغمبر علیہ السلام محبوب دی. نو محبوب ته څوک بیا چې کومه خبره کوي دا به څنګه خبري، دا خو به ډیره د اهمیت والا خبري. نو بیا خبر ورته کومه کړې ده، ورته فرمایي چې معاذ مبارکه قسم خو مارته وخوړ، مینه خو ورسره کومه، خو یو خبر ورته کومه او دا مه پرېږده، دا زه ورته وصیت کوم دا مه پرېږده. یا رسول الله هغه څه شی دی؟ ورته فرمایي د هر مونځ نه بعد، د هر د فرض مونځ نه بعد یو کرته دا کلمات خامخا وایه، اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ورته دا دعا مه پرېږده اس کله دا اللهم اعني على ذکرک، خدای پاک تزما مدد وکړي ستا په یادولو کې چې ستا زه ډېر یاد کړم. و اللهم اعني على وشکرک، خدای پاک تزما مدد وکړي په دې کې چې زه ستا په نعمتونو باندې ډېر شکر وباسم. وحسن عبادتک، او خدای تزما مدد وکړه په دې کې چې زه په خپل ژوند کې د ستا ډېر ښایسته ښایسته عبادتونه وکړم. نو دا دعا ورته فرمایي چې د خپل محبوب ته نبی علیہ السلام دا دعا ښودلې ده. تاسو اندازم نشئ لګولی چې الله جل جلاله په نیز باندې به دا دعا الله ته څومره خوږی، دا به الله ته څومره محبوبی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام معاذ ابن جبل ته فرمایي چې دا دعا د هر د فرض مونځ نه بعد مه پرېږده، دا یو کرته خامخا وایه اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک.